استاذ الحديث دارالعلوم اسلامی عربیہ شیرغڑ حضرت مولانا محمد صالح صاحب دامت برکاتهم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمد سجاد صاحب، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب، مولانا حسین احمد صاحب، مولانا امیر اللہ صاحب، مولانا ارشد صاحب، مولانا سمیع اللہ صاحب، نور ګڼ علماء کرام حضرت صاحب تفصیلی بیان وفرمایو. هغې لپاره بیا موږ ته خبرې کول گویا کې د نور تر ډیوه مخامخ کول دي، خو چونکې د هغوی حکم و په ماښام منځه ته 11 منټه پاتې دي، زه به یو دوه درې ګزارشات وکړم. دعا به کوو چې الله رب العزت دې ما ته هم او تاسو ټولو ته عمل کولو توفیق راکړي. عزتمندو، د مدارس دینیه دا په ټوله دنیا کې عموما او زموږ په دې مملکت خودآزاد پاکستان کې خصوصا په یو ډېر منظم انداز باندې کار کوي او د پاکستان د خلق د ټولې دنیا خلق چې دی هغه د دیني علومونه د قرآن د علومونه د هغې نه سرفرازه کوي. او حقیقت خو دا دی چې دا ډېر زیات په بې سر او بې سامانۍ کې دا کار کوي. تاسو ته پته ده که دا خبره زه قسمیه وکړم زه بهانیس نه یم. ستاسو په دې څنګ کې دلته د ملاکنډ یونیورسټي ده او دا لویه یونیورسټي ده، زموږ د کیپي په غټو یونیورسټو کې بلکې د پاکستان په غټو یونیورسټو کې د دې شمار کېږي. د دې یونیورسټۍ سالانه بجټ هغه په اربونو کې دی او دا بجټ دې ته ګورنمنټ چې دی هغه ورته ورکوي، وسایل ورته ورکوي، سهولیات ورته ورکوي، پروفیسران یې ساتلي دي، لیکچرران یې ساتلي دي او دغه شان دا وایس چانسلر یې ساتلی دی او رجسټرار یې ساتلی دی. الغرض د هغې ټول عمله هغوی ته ماهانه په لکونو کې تنخوا ورکوي او بیا د هغې چې کوم د کنسټرکشن اخراجات دي، د هغې د سټیشنریز چې څومره دي، د هغې چې کوم اخراجات دي، دا ټول اخراجات چې موږ تاسو راواخلو نو زموږ په ټوله کې پیکې چې څونه مدارس دي د هغه ډېر اسماعیل خانو نه ټانک نه واخله او د چتراله پورې، نو که یو طرف ته د دې یونیورسټۍ بجټ مونږ کېدو چې یاره د دې دونه پیسې دونه اربونه روپۍ د دې بجټ دی ټوټل سالانه، او بل طرف ته د هغې په مقابله کې مونږ د دې ټولو مدرسو دا بجټ راواخلو، زموږ د دې مدرسو دا بجټ چې دی دا به دې کم وي، د دې یونیورسټۍ دا بسې وایي. بیا دا خبره ځکه کوم چې دا یو مسلم حقیقت دی. د دې ټولو خبرو باوجود بیا چې موږ آوټپوټ وګورو، تاسو ټول قابلان او ایجوکیټ خلک یې، آوټپوټ چې موږ تاسو کله وګورو چې یاره دې یونیورسټۍ یا ټولې یونیورسټیز چې څونه دي، کالجز چې څونه دي او زموږ مدارس چې دي، دا د دې آوټپوټ څنګه دی په پاکستان کې دننه یا په بهر دنیا کې. نو د آوټپوټ یې د دې یوې خبرې نه اندازه ولګوئ چې زموږ د مدارسو بجټ په سرکاري خزانه کې 0، د علماو بجټ 0، د مدارسو د مساجدو بجټ 0. بیا که ټوله دنیا راشي، سعودي عرب د سعودي چې څونه ممالک، عرب چې څونه ممالک، دا ټول ملکونه راواخله چې په هغې کې د قرآن د نزول ځمکه ده، عرب دي، په ډېرو جهتونو باندې هغه زموږ نه بهتر دي. هغه خلق او د پاکستان چې کله بیا په دې علومو کې موږ بیا مقابله کوو چې راځئ وګورو چې یاره د کوم ځای مدارس ټیک ټاک خدمت کوي او مزیدار خدمت کوي. نو د هغې یو معمولي زه تاسو ته جلق کې زموږ وفاق المدارس العربیه پاکستان، دا زموږ د مدارسو یو منظم نیټورک دی او بورډ دی. تقریبا 23,000 مدارس د هغې سره رجسټر دي. څونه؟ 23,000. بیا په هغې کې چې کوم طلبای دي سبق پکې وایي 28 لاک نه والا د 29 لاکه پورې، په دې کې میل هم دی او په دې کې فیمیل هم دی. لکه دا خبره خو موږ خلک کوي چې دا د ګیرو دا خاوندان، دا د پټکو دا خاوندان، دا د شملو دا خاوندان، دا د مدارسو سره او د مذهب سره دا وابسته خلک، دا د ښځو د تعلیم د خلاف دي.
او که ایگزیکټ فګر زه تاسو ته وښیم چې راشئ زموږ د مدرسو تعداد وګورئ، د هلکانو وګورئ او د جینکو وګورئ. د جینکو تعداد زموږ د مدرسو سی وایي، په وفاق کې به یې داخلې هم سی وایي. نو بیا دا ټوله دنیا سره چې موږ کله خپله موازنه کوو، د تېر شوي 15 کالونو تقریبا دا موازنه چې دا غره روانه ده. د نن نه 15 کاله مخکې تقریبا په دنیا کې په جده کې هلته یو کانفرنس و، پای کې د ټولې دنیا مندوبین او مذهبي سکالرز چې دی دا راجمع شوي او دا خبرې مخې ته کېښوده چې موږ ګورو چې په اسلامي دنیا کې د ټولو نه زیات حافظان چا جوړ کړي. نو الحمدلله ستاسو خلقو په تعاون سره او ستاسو د علماو سره د مضبوط جوړ د وجې نه او د علماو باندې د اعتماد د وجې نه چې کله ریکارډ مخې ته کېښودی شو، نو په هغې کې د ټولو نه زیات حافظان هغه پاکستان جوړ کړي، د هغې تعداد هم 63,000 څونه 63,000. سږ کال بیا ورو ورو سیوا کېږي دا هر کال. دا صرف زموږ بورډ چې کوم دی وفاق المدارس د هغې خبره درته کوم. دا تعداد الحمدلله سږ کال چې دی 1,00,000 کسان دي. څونه 1,00,000 د هغه ماشومان چې چا حفظ کړی دی بیا مدرسه لګېدلی دی، د هغه بچي فارغ یې ډک کړی دی او د هغه داخلي وفاق ته زموږ د بورډ چې کوم مرکز دی ملتان هغې ته لېږلی دی، د هغې نه بس رول نمبر راغلی دی او ډېټ یې ورکړی چې تاریخ په بچو د اصلي امتحان یې تیاری ورته کوو. دا د هغه ماشومانو تعداد دی 1,00,000 پلس الحمدلله. دا ولې؟ دا د دې علماء کرامو حد درجې چې د هغې اخلاص دی او په پیسو مسلمانۍ کې چې دوی کار کوي وسایل ورسره نشته، خو اخلاص دی او دا خبرې په سر باندې راکېنولې ده چې دا زما ذمه داري ده. قرآن زده کول، قرآن ښودل او قرآن دنیا ته رسول او د هغې حافظان د هغې عالمان دا تیارول دا زما ذمه داري ده. چې کله د ذمه داري په سر باندې واغېستو نو بیا پکې دی وسایلو ته محتاج نه دي. الحمدلله اوس په ټوله دنیا کې که تاسو موازنه وکړئ داسې زبردست او بهترین نیټورک دا په ټوله دنیا کې تاسو ته میلاو نشي کوم چې په پاکستان کې او که دنیا راپاسېده او دا د ټولې دنیا د مدارسو په کوم کې چې دیني علوم ښودل کېږي او د هغې موازنې شروع کړه، نو زه تاسو ته په دعوې سره وایم چې انشاءالله ټاپ 10 مدارس چې دی هغه به د پاکستان وي، نورو پسې ټولې دنیا ډېر وروسته. دا د دې علماو اخلاص دی، د هغوی د اخلاص برکت دی. الله رب العزت دغه ماحول موږ ته راکړی دی او دغه یونیورسټیز دغه کالجونه دغه زموږ ضرورت دی. زموږ بچي به انجینران کېږي هم، دا به ډاکټران کېږي هم، د دوی نه به ساینټیسټ هم جوړېږي. دا زموږ د معاشرې ضرورت دی، جوړو به دي. خو هغه دور کې موږ د ټولې دنیا نه ډېر زیات اوسېږو. په ټاپ 500 کې تاسو ته به د شل پاکستان یونیورسټۍ کې څونه دي؟ دا نه برابر معیار دلته بدل دی. د دې مولوي صاحب سره احساس دی، دا د خپل کار په خپله ذمه باندې اخیستی دی، دا به زه سرته رسو. نو د دغې مدارسو د نیټورک نه دلته زموږ د ملګرو د علماء کرامو دلته یو ترتیب شروع کړی دی، د حفظ ترتیب، د ناظرې ترتیب، د قاعدې ترتیب، بیا د هلکانو د جنکو د مدرسې بیل بیل ترتیب. جنکو تقریبا 200 تعداد ماشومان یې دلته سبق ته راځي. بیا په هغې کې د علم سره وابسته د 4مې درجې پورې کافي جنکۍ دي ماشاءالله. دوی ما ته تعداد وویل زه ډېر زیات خوشحاله شوم. اوس مخکې د دوی یو بل سټیپ دی او دا دې باندې یو 2 منټه خبره کوم. دا خبره ټول ملګري واورئ. زموږ دغې بورډ وفاق المدارس چې دی هغوی یو ترتیب شروع کړی دی، موږ ته دراسات دینیه وایي. بنیادي اسلامي علوم دی په هغې کې هغوی راجمع کړي دي. 2 ساله څونه نصاب دی؟ 2 کاله کورس. د چا دپاره دی؟ دا مولوي صاحب چې په دې مدرسه کې او په دې منبر او په دې محراب باندې ناست دی، دا غمخواره دی د امت. سوچ کوي زموږ د اکابر ناست دي، حضرت مولانا مفتي محمد تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم، دا د هغې بورډ چیرمین دی، مشر دی، موږ ته صدر وایي د وفاق المدارس. هغه او د هغه ملګرو د هغې نه مخکې چې زموږ کوم بشران هغوی سوچ او فکر کوو چې یاره زموږ په دې پاکستان کې زموږ داسې وروڼه دي چې هغه د ملازمت سره وابسته دي، هغه د زراعت سره وابسته دي، هغه د تجارت سره وابسته دي، یا د دنیا نور د هغوی داسې ضروریات دي او داسې کاروبارونه دي چې په هغې کې هغه د سهار نه مشغول دی له مازدیګره پورې دته ټیم نه میلاوي. نو ولې آیا چې دا خلک چې د دوی په برکت او فتوپیل باندې
د دې په تعاون باندې د دې په پوښپناهۍ باندې د دونه لوی نیټورک د مدرسو د راوړل دا په خپل باندې محروم وي نو نه داسې نشي کولی. دا غیر لپاره د دوستانه نصاب کې خو چې هغه ملګری د کالج سره وابسته هغه ملګری د یونیورسيټي سره وابسته هغه ملګری په بیکونو کې نوکران دي هغه ملګری چې هغه په سکول او په کالج کې چې دی هغه ټیچران دي یا لیکچرران دي یا هغه ملګری چې هغه تاجران دي د دې لپاره یو ترتیب جوړ کړو دوستانه نصاب هغه د دراسات دینیه وای معارضه کو دې مولوی سیبراتوي چې موږ هغه ترتیب شروع او د چا لپاره دې خلکو لپاره شو چیرې د ماښام نه واخله د ماسپښین مانځه پورې د ماسپښین مانځه نه بعد یو پیرډ وسره یا د مازدیګر نه د ماسپښین پورې دا ټیم موږ د دې ملګرو نه اخلو د دې لپاره اخلو چې یاره د بنیادي اسلامي علوم چې دي دوی ته موږ سره مطلب دا دوی ته پته ولګي او دا غیر جنتیانې موږ تاسو یې ډېر موقع باندې زموږ ډېر مسلمانان ورونه خپل خلک زموږ لپاره قابل احترام دي په بعضې موقعو کې ډېر اهم او د داسې مسلې د داسې اسلامي علومو سره تعلق لرونکي خبرې تپوس شي چې هغه زموږ د روزمره زندګۍ سره تعلق ساتي د سیرت په حواله سره او دا شان د تاریخ په حواله سره او تپوس دي کې بیا خاموش ولاړ جواب وسره او زموږ د قشان حال زموږ د دې کم نوجوانان چې مدرسو سره وابسته دي او ټیک شو او چې کم نوجوانان زموږ د مدرسو سره وابسته نه دي هغه خلق د دې خبرو نه بالکل خبره نه دی وجینا چې د علماء سره جوړ نشته دا کوم ترتیب چې د علماء مقرر کړی دی هغه وخت دی ورکول نشي په فال راضی نه درسونه کې د شریک کیږي د مدرسو سره وابسته نشته وابستګی نشته نو بیا چې کومه فتنه هم راځي مثال نن سبا د سوشل میډیا په زده فتنه یا د کم چې دا ډیره لوی فتنه ده هغه د یوټیوب فتنه ده هغه د فیسبوک فتنه ده یا مطلب دا د انستاګرام دی یا د نور سيزونه ټیک ټاک وغیرہ د دنیا سيزونه دي د نوجوانانو استعمال او ټیک ټاک استعمال او پوره وخت یو تور کړی دی یو منټ دی وسګه نو چې څونه فتنې په دغه شی باندې مخې ته راځي دا نوجوان د هغه فورا متاثر کیږي دا خالي ذهن دی د اسلام په حواله سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حواله سره د صحابه په حواله سره د تابعین په حواله سره د تبع تابعین په حواله سره د اسلام درخشان دا چې کوم زموږ تاریخ دی دغه په حواله سره داخلي ذهن دی چې کله داخلي ذهن دی چې د په ذهن کې هغه کم څه هم ورچي هغه څه دی فورا چې هغه قبل کنه دغه څه دی دا خو هغه خلک هم استعمالوي زه تاسو ته وایم کنه دا ټول علما فیسبوک استعمالوي نه دا ټول د مدرسو د طلبات چې کوم لوی طلبات دي دا د سوشل میډیا استعمالوي نه او دوی خو کله هم دا غیر متاثر نه شو کله هم د په ذهن کې شکوک او شبهات چې هغه پیدا نشو کله هم د دولوي چې د علما دا د وطن یا د دې خطي د بدترین خلک دي د ذهن له کلم دا خبره راونه وته وجه څه ده د علماء شان معلوم دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زبان هغه احادیث مبارکه معلوم دي چې ان العلماء ورثه الانبیاء دا علماء کرام چې دي دا خو د انبیاء کرام وارثان دي او د یو د سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې څول انبیاء کرام تیر شوي دي دا علماء کرام د هغوی وارثان دا خو بد نشي کېدی دا خو د امت چې دی هغه د ټیک ټاک لارې نه خو دی هغه نه نه یو مولوي سید دی یو عالم دی هغه په سر باندې پټکی خو دی او دا ګیره او دا مخ او دا چهره په سنت باندې منوره ده په خپل د منځ پابند دی د روجي پابند دی د حرام او د حلال تمیز کوي خرڅ چې دی هغه ته لاس نه چي نو آیا دا کې دی شي چې دغه مولوي سید با د امت څخه خلق بازار په سر روان کی هغه تباہی او بربادي طرف ته وځي نن زموږ عزتمندو زما د خبرې مقصد دا دی چې د دې علماء سره جوړ او د دنیا یو خبر په ذهن کې دی وای د دنیا چې کوم په دې وخت کې موږ د 5th جنریشن واره حصے او داغه ایندن داغه پټرول داغه د سوځېدو لپاره چې کوم خاصو خشاک دی هغه زما د پاکستان نوجوان چې دا به استعمالي په غیر محسوس انداز باندې دا پته نشته زه ته بالکل ګناه نه کوم کله زموږ بعضی ملګري خفه شي هغه د سخت خبرې هم کوي زه ما کوي ورته یو ورته نه کوم نه دی خبر
کله چې د علماو د عزت او د وقار نه دی خبر وي دغه د اسلام د تاریخ څخه حصہ معلومه وي د قرآن د علوم نه سره آشنا وي قسم دې کده دا کار قسم دې کده د ګیرو بیزت کړي قسم دې کده د پټي بیزت کړي نه شو کولای دا کار وجه دا خالي ذهن دی او چې کله دا خالي ذهن دی نو د پلاس کې یو څه دي چې هغه دې اړه راړي شپه ورځ د یو سبق ویل کیږي او دا کار مسلمانان نه کوي دا زموږ په دې وطن کې دوه قسمه خلک دي یو ته موږ وایو قادیانی او قادیانی دا کار ځکه کوي چې په 1973 په آئین کې اول خو دغه منصوبه د 1947 نه دا و چې د دې سټیټ نه موږ قادیانی سټیټ جوړو دا د مسلمانانو سټیټ نه دا به د قادیانیانو ریاست وي او دا و سټیټ وي دا هغه وخت خپل کوشش بیا په 73 کې د پارلیمنت د لارې نه علماء کرام ولګېدل د دلیل په بنیاد باندې د دلایلو په بنیاد باندې د حقایقو په بنیاد باندې د پارلیمنت خلک د ځان سره عمل کړی او د آئین یو مضبوطه حصہ دا خبر وګرځول چې دا خلک قادیانیان چې کوم دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت نه منکر دي الغرض د اسلام نه خارج کړ چې کله دوی دا کار وکړو او زمن کې ولیکل چې دی په خپل عبادت خانه ته جمعات نه و دی په خپل عبادت خانه باندې مسجد نه لګي دی په اذان د مسلمانانو په شان کوي دی په خپل تبلیغ چې دی کلیام په پاکستان په حدود کې نشي کولای دا پابند کړ د اقلیت په کې ژوندۍ به تیرې هغه نه بعد دغه خلک چې دی د چا په پښپناهي باندې د زورورو طاقتورو خلکو چې سره د سوشل میډیا یا د الکترونیک میډیا 95% وايو لګام دا په لاس کې د هغه خلکو په پښپناهي باندې دی په داسې کې دنه دا کار وکړي د نوجوانانو ذهنونو د علماء کرامو دا نفرت نه ډک دا هغه دښمنی ده دا نه دا وړي خبرې دي دا دښمنی نه ده دا هغه دښمنی ده د هغه لارو نه داخله قران او د دې نوجوانانو ذهن کې دا خبر ورواچول خدای دې نه کې دا علماء سودي او دا د پلانکیسس وګړي دا د اقتدار وګړي دا د بل څه وګړي دا د بل څه وګړي دا د بل څه وګړي بهوده مایلس چې دا شروع شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وارث دا غسر وابستګي کومه ده چې کله ورسره وابستګي کومه ده نو دا خالي او ذهن نوجوان شه دي هغه طرف راوځي هم نوجوانان ملګری چې د تناسب تاسو ته سوال کو راوګرځي تاسو د امت سرمایه تاسو اسلاف چې دی هغه تاسو د وی تاریخ وګورئ محمد بن قاسم تاسو مشر او طارق بن زیاد چې هغه تاسو مشر او ټیپو سلطان چې هغه تاسو مشر یا زموږ صحابه کرام چې کوم تشریف دی هغه زموږ مشران دا اوسنی چې کوم خلق دی هغه په دې میډیا باندې خای په دې فلمونو کې راته خیاس راته په دې میډیا باندې خلک چې دا دونه باتون دی دا دونه باتون دی دا نه دي دا د خلکو محترمه مخامخ کړي دي د وجه نه چې د دوی کوم حقایق حقيقي دا چې د چا جان نشین دي د دوی کوم حقيقي اسلاف او مشران دي چې هغه د دوی نه هیر شي دا وی تاریخ د دې نه هیر شي دیو چې موږ دا معلوم نه دي نو خلک راته نو خلک باندې ته هیروګان ته وړو خلکو نه جوړي دا خودونه دوی سره دي دا انسټاین دي دا فولاد دا نیلسن منډیلا دي دا فولاد دا هټلر دي دا کار کوي دومره زموږ ژوندۍ څه معلومه عمر بن عبد العزيز دا وسنی چې کوم حالات زموږ په دې وطن کې شروع دي د دې ته یو مثال معمولی مثال عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه د بنو امیہ په خلفاو کې یو ډېر تکړه خلیفہ تیر شوی لږ زمانه حکمرانی کړې او دا هغه په دریو بری اعظم باندې حکومت وکړه په دریو بری اعظم باندې دا خبر په غوړ نوجوانان واره خبر دا هغه یو گورنر دی په ایران کې راځي راسل عبدالحمید دی او چې کله د فصلون دا وخت راغی نو هغه ولې یو خط هغه ولې چې حضرت زما سره فاضل بجټ دی اضافي بجټ زه په دې باندې څوک نو هغه ته واپس خط راولې وو چې دا سکارو کا چې کوم قرضدار دي سو قرضدار دي خپل قرض نشي ادا کولای د دې بجټ نه دا ول قرض ادا هغه ته واپس خط ورغی حضرت زما په حدود کې زما د گورنرۍ د لاندې چې کوم حدود دي دا موجوده ایران چې کوم دي دا تقریبا ټول
د عراق سے حصہ په دې کې داسې څوک ما نه دی پرېښی دا کار ما کړی بیا ورته واپس خط راولې وایي داسې کار وکړه داسې نوجوانان هلکان او جینکۍ وګوره چې هغوی واده نه یې شوي او واده کول غواړي خو د واده وسې نه کېږي هغوی له ودونه وکړه واپس یې خط ولېږه حضرت دا کارونه ما کړي په درېیم ځل یې ورته بیا خط راولېږو وایي داسې کار وکړه چې کوم خلکو ودونه کړي دي هلکانو سړو او هغه خپلو بیبیانو له مهر نه دی ورکړی نه شي ورکولی نو دغه مهر د دې بیبیانو ته د دې پیسو نه ورکړه چې د بیبیانو ته مهر ورکړي 2 تولې 15 تولې 10 تولې چې هر چا څونه کېږي واپس یې خط ولېږه حضرت دا کار مې کړی بیا ورته خط رالیږي چې دا پیسې راواخله دا فاضل بجټ اضافي بجټ او په دې باندې چې کومې ځمکې خرابې دي قابل کاشت نه دي هغه جوړې کا او هغه ذمه دارانو ته حواله کړي چې هغوی پې فصل کول شروع کړي او بیا ترې ورو ورو دا پیسې وصول کړه واپس یې بیت المال او خزانه کې جمع کړه دغه عمر بن عبدالعزیز دی چې په لکونو په کروړونو د یو صوبې نه هغه ته بجټ راځي فاضل هغه دا مال مه رالیږه ورته استعمال کړه کور ته روان دی د خپل مسجد نه او کور ته چې ورسېد بیبي ته وایي دینار به درسره فاطمه رضی الله تعالی عنها هغې ورته ویې ویل څه پکې وایي بهر په دې لار را روان وم ګاډی ولاړ و انګور پکې خرڅېدل زیات زړه مې ورته وشو وایي پیسې راسره نه وي چې هغه مې بیا اخیستې هغې ورته ویل زما سره نشته په دینار وایي زما سره نشته د هغه هغه خواهش په دې زړه کې واپس ختم شو دا د مسلمانانو حکمران نن د خلکو لایف سټایل وګورئ د حکمرانانو لایف سټایل تاسو وګورئ او دا زموږ د اعمالو په بنیاد باندې چې کله نیکان خلق علما خلق دینداره خلک چې دي هغه مشران یې بیا به دغه حال چې په ټول ریاست کې چې په دریو براعظمو باندې مشتمل دی په هغه زمانې کې زکات اخیستې ورکړه دونه څوک غریب په هغه وخت کې چې دی زموږ دا وطن چې دی دا خو د وسایلو نه مالامال وطن دی نوجوان پکې ضایع کېږي تباه او برباد شو د ډیګرو سره ګرځي د وسایلو سره ګرځي نوکري ورته نه میلاوي دا کم حالت زموږ جوړ شوی دی او وجه دا ده په هغه زمانه کې زموږ کابینونو 2 کتابونه لیکلي دي یو ته وایي کتاب الاموال یو ته وایي کتاب الخراج او څومره چې د خزانې متعلقه امور دي د وزارت خزانې متعلقه هغه سړي چې دغه کتاب راوالي د هغې د هینډز واخلي په هغې باندې خپل کار شروع کړي دا وطن په یو میاشت کې به دا ټیک ټاک وطن هر څه به ټیک ټاک کړي د هغې نه نن جرمني پیدا اخلي فرانس دې پیدا اخلي یو کې دې پیدا اخلي امریکا دې پیدا اخلي ټرانسلیشن هغوی کړی دی انګلیش ته اړولي دي عربی ته خلک په عربۍ کې وګوري انګلیش ته اړولي دي فرنچ زبان ته اړولي دي ډچ ته اړولي مختلف زبانونو کې د هغې ترجمې شوي دي آخر د هغې نه پیدا اخلي دا زموږ کابینې نه لیکلي چې کله دا د امت مسلمه د اقتدار واجب لګام د دیندار خلکو په لاسو کې او د علماء کرامو په لاسو کې او د امت د هر قسمه دولت نه چې دی دا مالامال د امن او د سکون نه او د معاشي فراوانۍ نه د امن او د سکون نه دا فراوان دې ولې زما عزتمندو د علماو سره جوړ جوړ پیسه اصل د دنیا په موخه د آخرت په موخه دلته د مولوي صاحب د کوم ترتیب او شروع کړي د دراسات د دینیو دا په دې کې سره شریک شي کله کوم مشران باباګان دلته ناسي په خپل نشي ول زامن ورکړي نوجوانان